الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نن سبا چې کوم کرونا وایرس په ملک کې خطرناک قسم یو پلاو شروع دی، یو خورېدل شروع دی. واقعي دا یو خطرناک چیز دی. دنیا دې د چاینا نه راغلی دی. چاینا د هغې ډېر حده پورې کنټرول کړی دی او موږ صفا خبره ده د هغوی ته شاباسي ورکول پکار دی. زه قوم ته پیغام ورکوم، اوږدې خبرې نه کوو، قوم ته یو پیغام ورکوم، بیا خاص کر خپل ضلع مومند ته، خپل مومند اقوامو ته دا پیغام ورکوم چې د دې د تدارک دپاره چې څه حکومتي هلې ځلې دي او څو حکومتي اقدامات کوي یا حکومت موږ ته څه خبرې کړي دي په هغې باندې د مکمل عمل درآمد وکړي. د حکومت نه علاوه د موږ خپله یو پارټۍ سره تعلق ساتو، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمن د هغې قاعد او رهنما او امیر مرکزي دی، هغه هم د دې متعلق د اقداماتو خبره کړې ده او د دې متعلق خپلو کارکنانو ته پیغام ور رسولی دی چې موږ هم د مولانا فضل الرحمن د پیغاماتو مطابق زه هماغه پیغام خپلو ملګرو ته، خپلو متعلقینو ته، خپلو احبابو ته ور منتقل کول غواړم او ویل ورته غواړم چې په هغې هدایاتو باندې دې عمل وکړي. صفایي ساتل پکار دي، خپل ځان صفا ساتل پکار دي، نور ملګرو ته د صفایۍ تلقین پکار دی، لاسونه وینځل پکار دي، په صابون باندې وینځل پکار دي، هر ګنټه پسه لاسونه وینځل پکار دي. زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم دغه هدایت دي. مخ لاس وینځل پکار دي، روزانه غسل کول پکار دي او څرنګه چې حکومت ویلي چې سړی ځان ډېر لاسونه نه میلاوي یا دغه رنګې ډېرې غاړې نه ورکوي. خو خیر زما رایه دا ده چې څه موده په دې باندې عمل درآمد کول پکار دي. البته دا خبره کول غواړم چې خوف او هراس دا نه دي پیدا کول پکار. خوف او هراس نه دي پیدا کول پکار. ملګري ټول لګیا دي، خوف او هراس یې پیدا کړی دی، خپل قوم خوف او هراس پیدا کړی. خوف او هراس نه دي پیدا کول. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، دا به راځي. الله تعالی وایي موږ به خامخا په ازمایش کې اچو. دا ازمایش دی، امتحان دی. پکار دا ده چې دا امتحان موږ په دوو طریقو باندې سر د دې مقابله وکړو، د ازمایش په دوو طریقو باندې مقابله وکړو. یو خو دا ده چې د دې چې کوم د صفایۍ کمې خبرې دي او کوم هدایت د حکومت یا دغه رنګې د مولانا فضل الرحمن صاحب موږ ته کوم پیغام دی، په هغې باندې عمل وکړو چې هغه ما تاسو ته وویل صفایي ده، لاس وینځل دي او دغه رنګې د خپل یو بل سره ډېر زیات نږدېکت دا نه دی پکار. د دې نه علاوه استقامت وکړو، د الله ته رجوع وکړو. او زه به دا ووایم چې دې په باره کې علما کرامو دا لیکلي دي چې سحر مانځه نه وروستو او د مازدیګر مانځه نه وروستو دا څو کلمات ووایي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دغه رنګې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. او دغه رنګې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. وزل د سحر مانځه نه وروستو او وزل د مازدیګر مانځه نه وروستو چې دا ووایي او مخکې وروستو ته درود شریف ووایي، نو انشاءالله العزیز دا کرونا وایرس چې دی دا به پرې اثر نه کوي. انشاءالله العزیز الله تعالی به محفوظ کړي. زه یو ځل بیا اخره کې ټول پاکستان ته بلوم او خپل ضلع مومند خپلو ملګرو ته دا پیغام ورکول غواړم چې سرکاري چې کوم هدایات دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پیغام دی په هغې باندې عمل درآمد وکړي. واخر دعوانا